اوس 40 روپۍ او په 10 روپۍ به تاسو ته ډوډۍ نه میلاویږي. اوس به هغه ډوډۍ په تاسو ته په 20 روپۍ میلاویږي. ټول قام دی خبر وي، ویډیو دی ضرور ټول ملګري شیر کړئ. دا کومه نرخنامه چې مې لګول دا د مردان ده، د سوات بونیر په ټولو ضلعو کې اوس دا مهال نرخنامې جاري شولې چې 150 ګرام ډوډۍ به په 20 روپۍ خرڅېږي. که چېرته په 50 روپۍ 10 روپۍ یا د 20 روپو نه سیوا خرڅوي څوک او یا په 20 روپۍ خرڅوي خو 150 ګرام نه وزن کمی، نو تاسو باقاعده د خپل ACDC د متعلقه سره رابطه کولی شئ. وجه دا را چې زمونږ مسلمانان یو خو زمونږ یو کار د مسلمانۍ نه دی. خلک څه وایي کافر به په خپل کوپر شکر باسي که زمونږ د مسلمانۍ نه خبر شو. په یو قسمه زمونږ په انسانانو او زمونږ په پښتنو یا زمونږ په مسلمانانو کې مسلماني نشته دی چې که زمونږ دې قام ته پته ولګي چې سبا قیامت دی او ټولو خلکو ته کپانونو ضرورت دی، زمونږ دا خلک به هر سړی به د کپان دوکان هم لګولی او هر سړی به کپان به هم ګران کړی. زمونږ دا داسې خلک دی چې روژه راشي هر شی ګران شي. هغه بېله خبره ده خو 50 ګرام ډوډۍ په 20 روپۍ که 20 روپۍ میلاویږي 50 روپو نه کم 150 ګرام نه کمه وه. خپل متعلقه ادارو سره رابطه کوئ او سړی په مخې سره سانجه کوئ.